مولا ببر لیکلی تراویح څه شی تراویح ستا پلار بم په قرآن کې تراویح ونه ښیي او په حدیثو کې به یې ونه ښایي چې پلار دې راپاڅي مړ او نیکه دې راپاڅي مړ و امام بخاری راپاڅوي مسلم راپاڅوي ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې د تراویح نوم دا درته دې دپاره ویم کني دې خبرو نه خلق فساد جوړوي خو زه یې ویم دې دپاره چې دا خلق دې لږ پوه شي ته به د تراویح نوم کوه دې خود الخدا ګزو دا میدان دا تراویح ټکی به کتاب کی مولا لیکلی باب التراویح دا به چا لیکلی دې ته د پیغمبر په کلام کې قیام اللیل وی څه شی وی د شپې مونځ دا څه شی دی دا د شپې مونځ دی دا نه فرض دی دا نه واجب دی دا نه سنت دی دا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی منیر شاکر مرحوم دا دعوه کړې ده چې تر لفظ تراویح چې تراویح جمع ده چې دا نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته پوه شوې خو دې پورې ویلي دي چې امام مسلم امام بخاري غونده کې لوی لوی محدثین راپاسي د قبرونو له هغه هم نشي ثابتولی د حدیث د قرآن پاک له مونږ خو وایو چې قرآن پاک له نه نشته البته حدیث مبارکه دې له ډک پراته دي لفظ ترویحه لفظ پکې شته او مفتی ندیم دامت برکات معالیه ولا جواب ورکړی دی دا جواب غور سره واورئ تاکې ستاسو کوم اشکالات دي هغه ختم شي. شوی دی د دغه ما جمعه کې جوابات کړیم دي او ان شاء الله زما په دروسو کې تفصیلی جوابات د دې موجود دي. جمعه کې هم زره دې تفصیلی پوسټ مارټم کوم ان شاء الله ضرورت نه ولري جواب بيخي امیانه خبرې کړې دي او یقینا دغه سړی د انتهایی امید دی خو بعض ډیرو خلکو رابطې وکړې زما پرون نه ته زه پرون ډېر ناوخته فارغ شوم د یو ځینې ونه شو نن د هغې مختصر جواب کوم تفصیلي جوابات به انشاءالله ولئ زما په دروسو کې تاسو کتلی شئ تراویح په عنوان باندې او په جمعې په بیان کې انشاءالله رمضان مبارک کې تاسو شکل به وګورئ. خو بهرحال دې اوله خبره دا کړې ده وایي تراویح به ستا پلار هم په قرآن او حدیث کې ونه ښایي نو زه ته وایم چې دا ستا اس مرکبی سم چې کوم نه منیر شاکر دا هم ستا پلار هم په قرآن حدیث کې ونه ښایي ګوره ستا په خارج کې موجود دي انسان یې خو ستا نوم نشته نو د نوم په نه کېدو سره د دې نه دا نه لازمیږي چې دغه څیز د وجود نه انکار وشي. او زه تاته یو بل وایم توحید د تقوا حدیث نه مني قرآن مجید کې لفظ د توحید نشته دی لیکن مفهوم شته بیا هم ټوله دنیا مسلمانان توحید عقیده لري او د توحید عنوان دغې ته استعمالوي. دریم نمبر کې ته وګورې د حدیثو اقسام صحیح او ضعیف او مرسل او منقطع او شاذ او منکر او د اصطلاحات ته قرآن حدیث کې وښیه که دا نه وي نو بیا دغې ته څوک دا قسم خبرې نه کوي. دا خو جماعت المسلمین والا کوم منکرین حدیث هغوی چغې لګولې ویل دا جمعي سازش دی فرض واجب سنت هغه چغې وستام کول کر شروع کړی راغلی. دویم نمبر دا اول نمبر زره در زید سنن الکبرا مطرق سنن الکبرا د زما په لاس کې د حدیث مشهور کتاب در دی جلد نمبر 497 دا اول نمبر کتاب سو ګوري صفحه نمبر 497 باندې روایت در ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها قالت كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي 4 رکعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلو رکعت فی الليل ثم يتروح صلو رکعت وکړه بیا به آرام وکړه ثم يتروح ګوره د تراویح لفظ صراحتا د عمومین روایت کې موجود دی الفاظو کې. دویم نمبر په دغه کتاب دغه جلد دغه صفحه باندې د دویم روایت دی ابو الاسنا چې د علي رضی الله عنه شاګرد هغه فرمایي علي رضی مبارکي امر رجلا ان يصلي بالناس 5 ترویحات 20 رکعات علي رضی خلیفہ راشد یو کس ته حکم وکړو سو کې مې وکړو دا چې مونږ کې خلکو ته 15 ترویح ګوره د ترویح د تراویح ترویحات لفظ صراحتا په حدیث کې موجود دی. دا زما سره المصنف د ابن ابي شیبه د دې جلد نمبر 5 دی صفحه نمبر 224 ته په دې کې یو روایت تر ابو البختری نه چې د مشهور تابع دی د فرمای کان یصلی دی وو چې مونږ به کوو 100 رکعت 5 ترویحات فی رمضان 15 ترویح ګوره د ترویحات لفظ په رمضان ور کې به 20 رکعت کول 15 ترویح ام په دغه جلد دغه صفحه دغه کتاب کې روایت تر علی ابن ربیعه نه هغه کان یصلی فی رمضان 5 ترویحات او یو تر 15 ترویح د ترویحات لفظ په صراحت سره دی دغه سی په دغه صفحه 285 بعد 225 باندې د ترویحات لفظ موجود دی.
په دې باب کې تقریبا 9 روایت ته مون خدای شوباره لغه تفصیل نه کو. دا زما سره او اول نمبر د دې اصطلاح کله نه متعارف شوی دا د فتح الباری د حافظ ابن حجر رحم الله چې د بخاری شریف مشهور شارح دی ادي جلد 4 دا صفحه نمبر 314 دا د فرمای سمیت الصلاة فی الجماعت فی لیالی رمضان التراویح. دی وی د قیام رمضان ته د تراویح عنوان د کله نه د اصطلاح شروع شوی دی در کله نه متعارف شوی دی د لفظ. دی وی در صحابو د دور لري انهم اول مجتمعوا علیه ځکه اول نمبر د قیام رمضان ته لفظ د تراویح ویل د اصطلاح استعمالول اول صحابه کرامو په دې باندې اجماع کړی ده. او دغه بیا لیث ابن سعد تابعی 175 کې وفات ته زرقانی جلد 2 صفحه نمبر 213 کې هم دغه رغه په حواله سره عبارت بینی هم دغه نقل کړل د الفاظ لږ مخکیواله رستواله په کې زغه تفصیل نه پیش کوم ځکه به خبره ډیره وګدیږي. او نو لاول خدا در بهوده اعتراض شو بهزه اعتراض چې لفظ د تراویح نشته پلان کې او په دې باندې مونږ ګڼ تاسو ته خوده شو خبره به ډیره وګدیږي دی وجه نه اختصار نه کار اخلم او کاش کې دی جاهل لاول مونږ سره رابطه کړی وي هغه نه روسته کلیپ کړی وي ډیره خوي خو د رابطې نه مخکې د میډیا تر اوسه د خپل جهالت د وجه نه وي کدا وی بمنه او کتابونو کې ورته تمره زیات درو خو چې عقل به حیران شي ورته. دویم نمبر خبره ده کوي وي د قیام الليل وي دا نه پرز دی نه واجب نه سر نو لاول خودی جاهل ته دا پته نه چې قیام الليل جدا شیز دی قیام رمضان جدا شیز دی. قیام رمضان چې هغه تراویح دی هغه د رمضان مبارک سره خاص دی او قیام الليل چې هغه تهجد دی جدا مونږ دی په دواړو باندې تقریبا 52 دلایل هغه مونږ پیش کول کله مفتی مولانا شاکر صاحب په دې بحث کول غواړي ان شاء الله مونږ حاضر یو 50-60 دلایل سره ور سره دا مونږ ثابت کو چې دواړو کې فرق دی. دی دا نه پرز دی نه واجب دی د الله باندې د سنت په دې باندې ابل ور چې لګیاو په محدثینو پسې بک کو فقهاو حواله پیش کولې او نن چې دی چغي وی د اقفها فقهاو په خلاف باندې خو اول نمبر 12 دا حدیث کې صریح الفاظ موجود دي. د مصنف ابن ابي شيبه جلد نمبر 5 دی صفحه نمبر 230 ته په دې کې صریح روایت موجود دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله افترض علیکم صيامه بشک الله پرس کړی پتا سو باندې روزي ردی میشتي وسننت لكم قيام او ما سنت ګرځول استاوس د پر قیام د دی څه قیام رمضان تراوی دغه رنګي بل روایت کې صریح موجود دی شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه د دې میاشت الله د دې روزي په تاسو پرس کړی دي او د دې قیام یې تر ما تاسو لپاره سنت ګرځول دي. لفظ د سنت صراحتن پر روایتو کې د باب کې موجود دی. دغه سي مبسوط د امام سرخسی جلد 2 صفحه 145 کې امام منفر رحمه الله د صراحت سره سنت وای. دغه سي علاوه سنن جلد 7 صفحه 63 کې او دار مختار زما په حالاس کې د تاسو کته شي دا در مختار د دې متن تاسو کته شي جلد نمبر 2 صفحه نمبر 596 کې التراویح سنت تراویح سنت مؤکده تراویح سنت مؤکده دي لمواظبه الخلفاء الراشدین د وجد مواظبت د دوام همیشوالی د خلفای راشدین للرجال والنساء د خزو سره دوړو لپاره اجماعا په اجماع سره د څلور مذهب اتفاقی او اجماعي فیصله ده چې تراویح چې دي د سنت دي. دغه ننګ د زما سره دویم نمبر او جامع الرموز جلد 195 کې لیکي و منکرها مبتدع ضال مردود الشهاده د دې منکر بدعتي دی گمراه دی دغه شهادت نشي قبول لیکي دی. منیر شاکر چې د جامع الرموز په نسبت دغه علماء په نسبت باندې گمراه دی بدعتي دی او د مردود الشهاده د گواهی نه قبلي. دارنګ زما سره د فتاوا د علوم دیوبند هم لیکل سنت موکد دی کفایت المفتی هم لیکلی د اذکار د امام نووي رحمه الله چې شافعي المسلک عالم دی دیم په خپل کتاب صفحه 191 کې لیکلی دی علم پوشا ان صلاه التراویح بشک موږ تراویح سنت باتفاق العلماء دا سنت په اتفاق د علماء سره وهي 20 رکعات او د 10 رکعات دي ور اجماع د چې دا سنت دی اجماع در دي پس د اجماع علماء منکر صحیح جهنمی وي نو ته ځان له جهنم کې ټکانه جوړه. دغه نن کې د زما سره مغنی د ابن قدامه دیم اجماع نقل کړو اجماع علیه الصحابه فی عصری تراویح سنتی او 20 رکعات دي صحابه کرام په دې باندې اجماع کړی دا مغنی د ابن قدامه جلد 2 صفحه نمبر 366 کې واضح الفاظ سره اغلی کړی دي. دا زما سره بیا دویم نمبر در تهجد مونږ دی وای نو در تهجد مونږ نه ما په اول خبره وکړه چې دا تراویح دی قیام رمضان ورته ویل کی او په دې باندې نصوص موجود دي چې کلم ته زموږ سره کې نصوص ته تیاری 50-60 دلایل لرته پیښ شو ان شاء الله ولې چې دا ډول جدا جدا مونږ نه دي
تراویح تعلق ساتي د رمضان مبارک سره، تهجد تعلق ساتي د ټول کار سره. شیعاګان چې هغه تهجد خو مني لیکن تراویح نه مني، ځکه تراویح تعلق د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین سره راغلی دی. د دې وجې نه هغوی ورنه منکر دي او دیم د هغې د شیعو په لاره په دې کې روان دی. د مخکې وویل 45 رکعاتو پورې په مصنف د ابن ابي شیبه کې راغلي دي. پته نه لګي دا مصنف کتاب تا چېرته په سترګو هم کتلی دی که نه. زما تا ته چلنج د 45 روایت مصنف کې وښایه، دروغ وی په مصنف باندې چېرته په سترګو دې کتلی هم دی که نه دی. باقي دا خبره دا زما سره الحاوی د امام سیوطي صاحب رحم الله دا الحاوی للفتاوا د دې صفحه نمبر 356 کې د تفصیل سره لیکي تراوی 20 رکعات په اجماع د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین سره. باقی دا دین زیات رکعاتونه چې 36 رکعات راځي، 40 رکعات راځي، 26 رکعات وغیرہ، اصل کې راغی تفصیل دی لیکي او ټول علماء نورم لیکل دي. اصل کې مکه مکرمه کې چې کول به یو ترویح وشو 4 رکعات راغی نه پس به دلته مکه مکرمه والا طواف کوره دی په دوران کې. مدینه منوره والا طواف نشو کولای، ځکه خانه کعبه نه و. نو هغوی کې بعضی خلک هغه چې یوې ترویح نه بعد به چا 2 رکعات نفل کول، چا 4 رکعات کول. نو گویا راوی هغه رکعاتونه مور سره هم نقل کوي، بعضی 40 نقل کوي او بعضی چې دي هغه 36 نقل کوي. ځکه چې د اخرنۍ ترویح نه پس په بعضو دا کول بعضو به نه کول، بعضو 2 په ورسې حساب په هغه حساب سره تعداد زیات کم شوی دی. باقي تراویح په دې کې کوم چې سنت دی هغه صرف 20 رکعات دي. د دې نه اخو هغه نوافل چې دې سره حسابي د الحاوی الفتاوا د صفحه نمبر 356 ټولو کتابونو د تفصیل لیکل دي. خو الله دې وکړي چې دا جاهل ور باندې پوه چې بیا په هغې باندې څوک ګمراه کوي نه. بیا دې وایي په دې جګړې مه کوئ 8 رکعاته کوي که 20 رکعاته کوي که 200 رکعاته کوي که نشي کولی نو کوي دي نه. ګوره دا د سنتو د اهمیت کمولو دپاره دا قسم الفاظ استعمالوي. 2 کوئ او که 4 کوئ. ګوره په دې غیر مقلد متفق هغوی 8 رکعات لري د تعداد، موږ 20 رکعات دی. تا بیخي دغه ټولو نه انکار وکړو، زولارت په نوې لار باندې روان شو. نو دا د سنتو را کمولو د یو بل ترتیب دی. ما خو مخکې چې په اجماع د امت سره دا سنت موکد دی. مخکې بیا دی وایي نو ما درته وویل باره چې 20 باندې اجماع ده، هغه اجماعي قول دی، د هغې انکار چې ضلالت او ګمراهي دی. مخکې دی وایي چې په اسلام کې صرف فرض دی یا نفل دی، دریم څیز مولا جوړ کړی دی. نو لاول دې کذاب او جاهل او اجهل ته زه دومره وایم چې تا خو وختي په خپله وویله چې قیام اللیل نه فرض دی، نه واجب دی، نه سنت دی، نه مستحب دی او نه نفل دی. نو تا خو خپل د اصطلاحات استعمال له وسوې د مولایانو خپل ځان نه جوړ کړي. همدغه منکرین حدیث چغې والي چې د فرض واجب سنت مستحب د اجمي سازش دی او دی بری امام منیف رحم الله حنفي مسلک نوم اخلي. تا خو راغې هم نن بغاوت وکړو، د ټولو نه په بل طرف باندې لاړې او بل دی وایي. نو بهرحال نو سنتیت خو د هغې ما وښودو چې دغه د احادیثونه ثابت دی، په اجماع د امت سره ثابت دی او د 4 مذاهبو باندې ثابت دی. او باقي دی دا خبره کوي چې دومره چې خپې په یو بل تاوی راتوی او خپې وپړسي په خپله په حدیثو کې موجود دي چې رسول الله په دې شپه دومره عبارت به کوو چې خپې مبارکې به وپړسې دي. او دا زما سره موطا د امام مالک دا رحمه الله صفحه نمبر 98 په دې کې په خپله په روایت کې راځي چې موږ به دومره مونځ وکړو، دومره اوږده کړو رکعتونه مو وکړه صفحه 98 باندې حتی کنا نعتمدو علی الاصحاب طول القیام. دی وایي چې موږ په امساګانو باندې تکیهګانې ولګولې، دومره به ستړي شو. په خپل په روایاتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې مبارکې بچنې شوې. نو دغو په روایاتو کې راځي د الله بنده په دې پسې ته مذاق سله کې. بهرحال دا د یو څو اشکالاتو جوابات ما تاسو ته وکړل. او دا یو خبره تاسو ته بله ښایم، دا دارقطني دی، د دې ګڼ روایت ته صرف د یو تاسو ته پیش کوم. د دې جلد نمبر 2 صفحه 159 دی. دلته د رسول الله سره روایت وګړه موجود. د رسول الله په زمانه کې یو ځل هغه میاشت د رمضان مبارک په نظر رانله، فارادو صحابو اراده وکړه الله یصوم ولا یقوم، چې دیو روزې مونږ نیسي او قیام مونږ کې د رمضان مبارک کې قیام رمضان. بیا فیصله وشوه اچانک د یو علاقې نه یو عربي راغی خدمت کې حاضر شو رسول الله او د الله رسول مخ میش لیدلی ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه فرمایل ول اعلان وک ايصوم او ايقوم، خلکو ته چې روزه مونږ ونیسي او تراویح مو کې. ګوره د دې روایتونو څه معلومیږي چې دا تراویح تعلق ساتي صرف د رمضان مبارک سره. ګوره څنګه چې رمضان مبارک روزه تعلق ساتي د هلال د میاشت د لیدو سره، د قصید تراویح تعلق ساتي د میاشت د لیدو سره چې دغه ته ویل کېږي قیام رمضان. خدا جاهل په قیام رمضان او قیام الليل کې فرق هم نشي کولای. دې ته بوز دغه څوک وایي. حضرت به مشوره در کوم چرته علماء دیوبندیانو مدرسو کې داخله واخله، دوباره دا سبقونه وایا، په تر پته لګي چې شود بود پوه شوی یو کنه پوه شوی الله درته هدایت وکي. او د خو ظالم وای زموږ استادان دا د
محدث اعظم شیخ سلیم الله خان صاحب نور الله مرقد تخپل نسبت باز زګونوي کوي ظالم دا غوینه بغاوت ولې بیا کوي تخپل سند د اعلان کې پجبیرانو سره جلنجر له شیخ سلیم الله خان صاحب مولانا مې غسل نن د اق خلکو نه بغاوت کې وبل تر پرونه بهرحال محترم مسلمانانو زرته اخر کې پیغام پر एकदम چې دا سړی په یو لوی گمراهي په طرف باندې روان دي په دې مسله باندې نور هم لوی باسونه کې دي شو غزه پرېګدم ځکه چې موږ الته بدرسونه کې وایو ان شاء الله دا مختصر باس مې ډېر پاره وګ چې عوام په گمراهي کې ونه ورځي تراوی 20 رکعات دي سنت موکد دي د دین انکار کوونکې گمراه دی زوال دی مبتدی دی مخکې باغی باندې ما حواله درته پیش للی الله رب د دې سړی ټلیفون ما اوري مر دې خبرې ورځ ټول مسلمانانو ته وایم ایمان عقاید نظریات هم ګډوډي د نزانو ساتي په غلط لار رواني الله دې مسدد هدایت وکي او ټول مسلمانان دې الله دې شکر او شوبات محفوظ وساتي جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته